أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين آياتان دلی هاغی کسانو لرا اوتو نصیبا من الكتاب چه ورکللی شو هغیتا سحیصه د کتابنا یؤمنون بالجبت هغی ایمان لرلو پا بوتانو باندے ایمان راوڑو پا بوتانو باندے والطاغوت او پا شیطان باندے ويقولون للذين كفروا او يلبهغي بحق دهاغي كسانو كي كفروا چه هغي كفر كڑيو هؤلاء اهدا من الذين آمنوا دا كسان يعني دا كافران اهدا دير برابر دي من الذين دهاغي كسانونا آمنوا چه هغي ایمان راوڑے سبیلا پا اعتبار دلار سرا اولئک الذین لعنهم اللہ دا کسان چی دی پا دوی باندے لعنت کڑے دے اللہ تعالی ومن یلعن اللہ او پچا باندے چی لعنت وکی اللہ تعالی فلن تجد له نصیرا نتب بیان نمومد حغد بار سوک امداد کون کے ام لهم نصیب من الملک آیاشتد دوید بار سحیصد بادشاہینا فاذن بالفرس کوے نپدغی وقت کے بیا لا یؤتون الناس نقیرا دوی بنور کڑی خلقتا نقیرا حس یو سیز لرهم نقیر هاغوڑو کے ٹکے اگر نقطہ چکما دا کجوری پہاڑو کی باندی بھی ام یحسدون الناس بلکہ دوی حسد کوي د خلق سرا یعنی د نبی علیہ السلام او د صحابه سرا علاما پهاغی سباندے آتاهم اللہ چی ورکڑی دی حغیت اللہ تعالی من فضله دخل فضلنا فقد آتینا آل ابراہیم الكتاب یقینا ورکڑی منگا آل د ابراہیم اولاد د ابراہیم علیہ السلام تا کتاب لرا والحکمت او حکمت لرا مراد تدلت النبوت تے وآتیناهم ملکن عظیما او ورکڑیو منگ حغیتا یعنی دغی آل دا ابراہیم علیہ السلام تا اغی بادشاہی لوی لرا داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام یوسف علیہ السلام دا بکی پیغمبران ہمو بادشاہان ہمو فمنهم من آمن به پس بازی دا دوی نهاغ سوک دی آمن به چی ایمان راوڑے پدغی انبیاء پدغی کتابونو ومنهم من او بازی دا دوی نهاغ سوک دی صد عنہو چی مناشوے دے دغی دین دا اللہ نا دا پیغمبر نا دا کتاب نا وکفا بجہنم سعیرا او کافی دے جہنم پہ اعتبار دا اغی بلیدن کی وور سرا ان الذین کفروا بآیاتنا بے شک حق کسان چھ انکار کوي زمونږ د آیاتونو نا کفر کوي سوف نسلیهم نارا زرد چھ مونږ به داخل کو دوی لره ورتا کلما نزوجت جلودهم ہر واری چی وسوزی سرمن د دوی بدلناهم جلودا غیرها نمونگ با بدل کی ورکو دوی دا سرمن نور علاوہ د دوی دا حغینا لیذوق العذاب دبارد دے چی دوی وسکی عذاب لرا ان اللہ کان عزیزا حکیما بے شک دے اللہ تعالی غالب او حکمت والا والذین آمنوا او هاغ کسان چی ایمان راوڑے وعملوا الصالحات او عملونی کڑی دی نیک سندخلهم جنات زرد چ داخل بکم دوی لرا جنتن
تا باغونو تا تجری من تحتها الانهار چی بیگی بلاند ده غین نهرنا خالدین فیها ابدا ہمیشہ بوی دوی پدے کے ہمیشہ دبارا لهم فيها ازواج مطهرة وی بد دوی دبار پدے جنتن کے بیبیان پاک کڑلے شوی پاکیزا وندخلهم او من بداخل کو دوی لرا ذلن ذلیلا اغی سورو گروتا اغی گنو سورتا یا اغی ابدی سورتا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها بے شک اللہ تعالی حکم کوي تاسو ته چې ادا کوي تاسو امانتنا ووسی تاسو حقنا الى اهلها اغه مستحقین خپلو ته واذا حکمتم بین الناس او هر کله چې فیصله کوي تاسو په منځ د خلقو کې ان تحکموا بالعدل نو فیصله کوي تاسو په انصاف سره په عدل سره ان الله بشک الله تعالی نعم ما يعظكم به ډیر خده ها غسیز چې نصیحت کوي الله تعالی تاسو ته په هغه سره ان الله کان سميعا بصيرا بشک دې الله تعالی اوریدونکې اولیدونکې یا ایها الذین آمنوا اے هاغ کسانو چې ایمان مراوړې اطیعوا الله و اطیعوا الرسول طاعت کوي تاسو فرمان برداری کوي تاسو د الله او د رسول د هغه و اولي الامر منکم او د خاوندانو د رئیس تاسو نه فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ پس کچر تستاسو اختلاف پیداشی پیوسیز کے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ نو پس اوڑی دے لر اللہ تا او رسول دہغتا ان کنتم تؤمنون باللہ کچر تستاسو ایمان راوڑی پا اللہ ماندے والیوم الآخر او که ایمان راوڑی تاسو پورز اخیری باندے ذالک خیر داولل دا مسئل اللہ او دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تا دیر غردی و احسن تأویلا او دا دیر خیست دی پا اعتبار دا انجام سرا یا پا اعتبار دا تفسیر او دا معنی سرا